قیامت دا د اسلام یو بنیادی عقیده ده. لکه څنګه چې د مسلمان دپاره ضروري دا ده چې د الله تبارک و تعالی پر ذات او پر صفاتو باندې ایمان راوړي او پر نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک پر رسالت باندې ایمان راوړي او د قرآن عظیم شان پر حقانیت باندې ایمان راوړي. دغه رقم پر انسان باندې دا هم لازمي ده پر ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي، ځکه چې الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، چې دا متقیان هغه کسان دي چې دا پر قرآن عظیم شان هم ایمان لري او کوم چې د قرآن عظیم شان څخه مخکې آسماني کتابونه نازل سوي دي پر هغو باندې هم ایمان لري او پر ورځ د آخرت باندې هم ایمان لري. نو پر ورځ د آخرت باندې ایمان درلودل د الله پاک د متقینو یو صفت بیان کړی دی او الله تبارک و تعالی په بار بار په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې آخرت ومني، آخرت به خامخا راځي او په آخرت کې بس د ټول څه حساب کتاب کېږي، د ذرې ذرې حساب کېږي. ځکه الله تبارک و تعالی په سوره بقره کې فرمایي واتقوا وبېرېږئ یوما د هغه ورځې څخه لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې یو انسان د بل انسان څخه بدله نشي ورکولی. د هر انسان سره به د خپل خپل اعمال حساب کتاب کېږي، څه چې ده کړي د هغه حساب کتاب به د ده سره کېږي، د ده ثواب بل چاته نه ورکول کېږي او د ده ګناه پر بل چا باندې نه اچول کېږي. نو خلاصه د خبرې دا سوله چې پر قیامت باندې ایمان راوړل او قیامت منل او دغه دپاره تیاری کول دا لازمي دي. دا د ایمان یو بنیادی عقیده ده. قیامت پر دوه قسمه دی، یو دی قیامت صغرا، یو دی قیامت کبرا. قیامت صغرا دې ته وایي چې څوک مړ سو پر هغه باندې قیامت سو، انسان ته چې مرګ رالی پر د قیامت سو، دې ته قیامت صغرا وایي. یو قیامت کبرا دی، هغه قیامت چې پر ټوله جهانو باندې، پر ټوله عالم باندې، پر ټوله دنیا باندې به قیامت راسي. قیامت کبرا دا حق دی، قیامت صغرا دا حق دی، ځکه الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. قیامت په څنګه واقع کیږي، څنګه به راځي؟ الله تبارک و تعالی فرمایي چې اسرافیل علیه السلام مبارک په خپل شپېلۍ کې پوکي چې سور ورته وایي، نفخې دوې دانې دي. اسرافیل علیه السلام مبارک به دوه وارې چې دی په خپل شپېلۍ کې پوکي. یو وار چې اسرافیل علیه السلام مبارک په خپل شپېلۍ کې پوکي، دا د ټولې دنیا انساناتو مخلوقات دا به ختم سي، دا به مړه سي، دا به وفات سي. دویم وار چې اسرافیل علیه السلام مبارک په شپېلۍ کې پوکي، بیا به ټوله انسانان د آدم علیه السلام مبارک سي ونیسي، بیا در آخر انسانه پورې دا به ټوله راژوندي سي. د دې کیفیت به سي. په روایاتو کې راځي چې کله قیامت واقع کیږي نو اسرافیل علیه السلام مبارک په شپېلۍ کې پوکي، د دا شپېلۍ آواز به اول آهسته آهسته لکه ګنټۍ دا به مسلسلي په مابینځ کې به شکېږي نه، دا آواز به آهسته آهسته زیاتېږي زیاتېږي زیاتېږي، دونه به زیات سي چې انسان به بېقراره کړي، انسان به ډېر سخت په تکلیف کې واچي، انسانان به حیران سي چې دا اوس څه کیسه ده. دا بیا به دا سور دونه تیز سي چې د انسانانو زړونه به د دې آواز د وجې څخه وچاودي، ګور د انسانان به مړه سي. بیا به دا سور چې دی دا شپېلۍ به دونه تیزه سي، دونه به په زوره سي چې دا غرونه به والوځي په هوا کې، بیا به دونه تیزه سي چې د لمر او سپوږمۍ دا به رایلاسي، بیا به د اسمان راونړېږي، دونه به تیز سي، دا دنیا به ګرد درهم برهم سي. ځکه الله تبارک و تعالی فرمایي اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، چې کله لمر رایله سي، ستوري رایله سي، سپوږمۍ رایله سي، غرونه والوځي. په روایاتو کې راځي چې کله اسرافیل علیه السلام مبارک په شپېلۍ کې پوکي نو دا لمر و سپوږمۍ دا به رایله سي په دریابو کې به ولېږي، دا ستوري به رایله سي په دریابو کې به ولېږي، د دنیا ټوله سمندرونه ټولې اوبه دا به ور سي او دا به بیا په جهنم ګډ کول سي. او دغه رقم په روایاتو کې راځي چې دا قیامت به داسې اچانک واقع کیږي چې خلک به په خپلو دکانو کې په سودا واختی، څوک به خپل ګراک ته کپړې چې دی هغه
ناپوي څوک په خپل ګراک ته یو شی ورتلی قیامت به راسي بیا چې قیامت دا کله دا شپېلۍ شروع سي دا چې تیزه سي انسانان چې د دې څه بېقراره سي دا د غرو وحشي حیوانات دا به هم وبېرېږي انسانانو ته به نږدې نږدې راسي او پیرانان او جنات دا به هم وبېرېږي انسانانو ته به نږدې راسي بیا به انسانان و د پیرانو ته ووایي چې تی ورسئ وګورئ په غرو کې څه حال دی د باندې څه حال دی ځکه چې د پیري رفتار دا ډېر تیز دی نو پیران چې ولاړ سي وګوري بیا چې راسي وایي ډېر غټه یو واقعه پیښه سوې ده چې څه واقعه پیښه سوې نو دا سور چې تیسي بیا به دا انسانان ټوله مړه سي او دا ټوله غرونه دا نظام به درهم برهم سي په روایاتو کې راځي چې دا سور به څونه وخت فکل کیږي اسرافیل علیه السلام مبارک به دا سور 2 میاشتې مسلسل پوکي 2 میاشتې به دا شروع وي اول به آهسته بیا به آهسته آهسته تیزیږي حتی چې دونه به تیز سي چې لمر او سپوږمۍ به د اسمانه سره ایله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله په دې آیات کې الله تبارک وتعالى دا فرمایي ونفخ في الصور فبكول سي په پیلې کې فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله نو بهوش بس هغه ټوله مخلوقات هغه ټوله شان چې په مځکو په اسمانو کې دي دا ټوله بهوش سي د بهوش څخه مراد دا دی په روایتو کې راځي چې اول به دا ټوله انسانان ټولي فرشتي تمام جنات تمام حیوانات دا به بهوش سي دغه بعد بیا مرګ پر تاریس بیا به مرګ پر راسي او چې کوم انسانان مړه سوي دي د هغو روحونه چې دي دا به بهوش سي الا من شاء الله مګر هغه انسان هغه څوک به نه مري د دغه سوره سره د دغه شپېلۍ د وجې څه چې الله وغواړي د دې څه مراد څوک دي څوک چې اول د واره اسرافیل علیه السلام مبارک په شپېلۍ کې پوکي څوک په ژوندی پاتې کېږي په روایتو کې راځي 4 غټې فرشتې جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام مبارک اسرائیل علیه السلام دا 4 غټې فرشتې دا به ژوندي دا به د شپېلۍ تاب لري د دې د وجې څه به نه او اته شیان نور داسې دي چې د سور د وجې څه هغه نه خرابېږي یو د الله پاک عرش دی یو کرسی ده جنت دی دوزخ دی او دا رقم روحونه دي او دا رقم خپل دغه سور دا کوم شپېلۍ چې الله پاک مخلوق پیدا کړی دی دا به نه ختمیږي لوح دی قلم دی اته شیان دا به د سور اول نفخه اوله په ټیم باندې ثابته پاتې سي او 4 دا فرشتې چې جبرائیل علیه السلام مبارک دی اسرافیل علیه السلام مبارک دی اسرائیل علیه السلام مبارک دی او میکائیل علیه السلام مبارک دی دا 4 فرشتې چې دا به سالم پاتې سي داغه سبات کې به الله پاک چې دی اسرائیل علیه السلام مبارک ته حکم وکړي د 3 فرشتو څخه دا غټې فرشتې چې اسرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام او جبرائیل علیه السلام د دې سبب روح واخی دا به مپاسي اخر به یو الله پاک چې دی او یو اسرافیل علیه السلام مبارک پر دا جهان باندې پاتې بیا به الله پاک اسرافیل علیه السلام مبارک تم مر ورکړي هغه به مپاسي بیا به صرف الله پاک چې دی پر دا ټوله کائنات کې ژوند دی هیڅوک نه انسان نه حیوان نه فرشته نه جن هیڅوک به نه 40 کاله په روایتو کې راځي چې دا دنیا به دغه ویرانه پرته دا ټوله کائنات به دغه ویران پرته 40 کاله بعد به الله پاک دا وایي لمن الملک نن ورځ بادشاهي د چا ده لمن الملک نن ورځ بادشاهي د چا ده لمن الملک نن ورځ بادشاهي د چا ده 3 واره به الله پاک چې دی دا اعلان وکي بیا به خپل الله پاک د دې جواب ورفرمایي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار چې نن بادشاهي یو د واحد زبردست دباو والا ذات بادشاهي ده د هغه ذات بادشاهي ده چې هغه زور لري دباو لري یو د هغه بادشاهي ده هغه د دنیا بادشاهان هغه متکبرین انسانان چې هغه د الله پاک د اطاعت سره تکبر کوي هغه چیرې دي نن ورځ 40 کاله ما بعد به الله پاک چې دی بیرته اسرافیل علیه السلام مبارک ته روح ورکړي اسرافیل علیه السلام مبارک په ژوندۍ سي بیا به الله پاک حکم ورته وکړي چې پوکه په شپېلۍ کې بیا به اسرافیل علیه السلام مبارک په شپېلۍ کې پوکي بیا به ټوله انسانان یو دم را ژوندي سي کورته به د قبرو سره ولاړ سي په روایتو کې راځي چې انسانان مړه سي د انسان د بدن ټوله اجزا چې دی دا خاورې کېږي ختمیږي
یو د انسان د ملا هډ دا پاتېږي، د دې سبا الله پاک باقي مانده انسان بیرته هغه رقم پیدا کړي. دا کفارو به د دې ډېر سخت انکار کوي چې څنګه دا کېدلی شي چې یو انسان ذره ذره سي بیا د هغه ذرې ورکې سي، بیا به الله پاک دا انسان څنګه دویم وار راژوندی کوي. نو الله پاک وایي چې اوله واره ما ته پیدا کړې، څنګه مې پیدا کړې چې د ګر سره وې نه ستا وجود نه و په دا دنیا کې. نو دویم وار خو بیا پیدا کول اسانه دي چې یو وار څوک یو شی جوړ کړي، دویم وار بیا هغه شی اسانه جوړوی سي. اول وار د یو شي جوړول دا ګران دی. نو بیا به الله پاک ټوله چې دي راژوندي کې په دا آیات کې الله پاک دغه فرمایي ثم نفخ فیه اخرى، دویم وار به په داس پیلې کې چې دی پوکول سي فاذا هم قیام ینظرون، نو دی بنا ببره د قبرو سره پورته سي، یو دم به دی ژوندي سي، ګرد به د قبرو سره کښېني. ینظرون شاوخوا به ګوري، حیران وي. کله چې یو حادثه غریبه وسي، یو ناولده کار وسي، نو انسان بیا حیران سي، شاوخوا ګوري، څلور طرف انسان ګوري. دغه مړي دا ټوله انسانان د آدم علیه السلام مبارکه سې ونیسي، بیا در آخري امتي در نبي علیه السلام مبارکه پورې دا به ګرد د قبرو څخه ژوندي سي او حیران